الله الرحمن الرحیم. دا عکس دا یو اصطلاح د منطقیانو ده. و عکس په دوه قسمه دی، یو عکس اصل دی، دویم عکس نقیض دی. نو عکس د دې دوه معنی دي، عکس اصل او عکس نقیض. عکس نقیض اوس پرېږده، عکس اصل راواله. دا عکس په لغت کې څه ته وایي؟ دا د عکس اصل تعریف دی. او په اصطلاح د منطقیانو کې څه ته وایي؟ عکس په لغت کې تبدیل الشیء بالشیء، جعل الشیء موضع شیء آخر من الجانبین، ګرځول یو شي په ځای د بل کې خو د جانبینو نه. لکه دوه تنه یو دلته ناست دی بل دلته ناست دی، ځینې د کېناستو جدا جدا دي. نو چې دا سړی د خپل ځای نه راشي د ده ځای له، او دی لاړ شي د هغه ځای له، نو دې ته عکس وایي په لغت کې. او جعل الشیء موضع شیء آخر من الجانبین، ګرځول د یو شي په ځای د بل شي کې د جانبین نه تلل، د یو شي ځای د بل شي له، هغه بل د ده ځای له. بل عکس چې والی نو دا انتقاش ته هم وایي، بیا معنی انتقاش. انتقاش الشکل فی العینه، انتقاش شکل الشیء فی العینه، انتقاش د شکل د شي په عینه کې. لکه د سړي دا شکل د جسم دا شکل چې دی دا په دې جسم پورې قایمي، چې عینه ورته ونیسي دا شکل د دې جسم نه راشي په عینه کې منتقش شي. دې ته هم څه ویلی شي؟ عکس ویلی شي. لکه دا شکل د یو موضع نه نقل شو، د یو جسم نه نقل شو بل جسم ته، بل جسم سره عینه ده، دې ته هم عکس وایي. ښه، دا لغوي معنی د عکس دي. دا عکس چې په اصطلاح کې واري نو په دوه قسمه دی، یو عکس اصل دی او بل عکس نقیض دی. په اصطلاح د منطقیانو کې عکس په دوه قسمه دی، یو عکس اصل او بل عکس نقیض. ولو خیر دی جیروره جوړې خیر دی. نه مروک دلته ناست مدرسه کې سبق وایم، ته څنګه یې ښایي؟ کله تللی وې کابل ته؟ تا خو د کابل نه دغه جوړ کړی دی جو کابل او څه خو مې خلاص کړي دي، څه نور طالبان هستې مشغول کړي مې دي چې ناست یو. نو هېڅ هم نه کوو دلته، بس هغه یخني ده نو ناست یو په ځای. ته څنګه؟ نو چاندې خو بس یخني ده، نو د یخنۍ کې خو چاندو پسې ګرځېدل ګران هم دي که نه. نو پېښور ته خو به درځو، خو چې ته داسې په موقع باندې که نه. نور طالبانو کتابونه شروع کړ دي لږ لږ که نه. بس کومه د مدرسې سره اټیچ یو که نه، نو بس دا معقولات دي، څه خوا دې خوا دي، واړه دي واړه. نه دوره خو بیا وروسته کوو، اوس نه کوو. دوره به په خپلې مدرسه کې بیا خیري شروع کوو. او خو اوس خو کور ته تللی دی، څه ورځې ډېرې کېږي چې تللی. یخني وه میده
در بشو دی زیارت میں تب درشم کا خیری سمارے دی زیارت جمعہ کی بیاد ارزم کا خیری خواہ نور تخیل دا کابل آکار دی سنگا شو نور توائی پریدی نوری کنا خدایم غر کنا سکاوائی دا سمانا مانا خدای دی بخیرو کی دو چود دا جنجال چه خدای دی اس خلاصی کی چه دا جنجال نخلاص شی نو جمع خو چه تیر شن پوری خو بیا خنی دا خو جمع خی دل دا ونی راوستیو کنا نور خیر دے کور کے واڑا خدی نو بیا برا رو برا کزیو کنا ونی تا چالی مخا جو طول مریو پوونا کی نہیں دردو کا خیری دردو یخت جارت جمیل دردما کا خیری خدای مقتدیان دی سنگ دیا لگا خواہ دا کس چی پا اصلاح دا منطقیانو کے والے دا پا دو قسم دے یو عکس اصل لے دویم عکس نقیز دے عکس اصل ستا ہوئی نو دا دے چاہ یو تعریف کر دے خدا تعریف دا عکس تا حملیاتو دے او دا مطلق عکس تعریف بیازد دویم کوم چاہ عکس تا حملیاتو شرطیاتو دوارتا شاملی نو چاہ تعریف دا سے کر دے جعل الموضوع محمولا والمحمول موضوعا گرزول دا موضوع دی محمول او دا محمول دی موضوع قضیہ حملیه موضوع محمول خو اطلاق پا اجزاء دا قضیہ حملیه کی موضوع محکومن علیه ده او محمول محکومن بیهی ده دا موضوع تا موضوع دا محمول زیلا او محمول دا موضوع زیلا راولی و دیکھ شرط سره بقا دا صدق او دا کذب که اصل قضیہ صادقه و نو عکس بی صادقی که اصل قضیہ کاذب ہوا عکس بے کاذب رہی شرط پا کی بقا دا صدق کرے کذب دا بلد ایجاب دا سلب که اصل قضیہ موجب ہوا نو عکس بے موجب بائی که اصل قضیہ سالب ہوا عکس بے سالب بائی صادق نبا عکس کاذب نرازی و دا کاذب نبا عکس صادق نرازی دا موجب نبا عکس سالب نرازی و دا سالب نبا عکس موجب نرازی خارج کی دے عکس اصل مثال دیتا عکس عینم ہوئی لکہ زیدن قائمن دے دا زید موضوع دا محکومن علیہ دے او قائمن محمول دے محکومن بھی دا زید دا قائمن زیل بوز او قائمن دا زیدن زیل راولی بزیدن قائمن کے بعد کسنگا کئی قائمن زیدنان اس بسنگا وی دا قائمن چلے دا با مبتداشی و زیدن بیسش خبر مقدم خبرش زیدن قائمن آکس شو قائمن زیدن او آکس دا موجبی کلی بسرازی کل انسان حیوان موضوع خاص محمول عامی آکس دا موجبی کلی با عکس صادقہ موجب جزیہ رازی انسان بدا حیوان زیل بوز یا حیوان بدا انسان زیل راولی نو کلو حیوانین انسانون بناوئی ذکا کلو حیوانین انسانون کاذب راځي اصل قضیه صادقه ولی فدې کې ثبوت العام لتمام افراد الخاص وكل انسان حیوان کې دا صادقه او کلو حیوانین انسانون چې تا کس جوړ کې بیا به ثبوت الخاص لتمام افراد العام راشي دا کاذب
نو عکس صادقه دائمه په جمی موادو کې بسئی د موجب کلی با موجب جزیه راځي دا صادق دی په ټولو موادو کې قواعد د فن کلی او عکسو د موجب جزیه هم څه راځي عکس صادقه موجب جزیه د بعض الانسان حیوانون عکس په څنګه راځي بعض الحیوان انسانون صادقه وعکس سالبی کلی بخپل نفس کی لا شیء من الانسان بحجر در عکس بسی لا شیء من الحجر بانسان اور سالبی جزئی لپاره با عکس ناراضی سالبی جزئی لپاره عکس ناراضی ولی دس یو ځای مثالی لکه یو خاص یو بل عامی پاگی که تا سالبه جزیه جوڑا کی نداسی با بعض الحیوان لیس بی انسان جوڑی گی کنا بعض الحیوان دا صادق لکنا بعض حیوان نده انسان دیکھ اس دا عکس کاذب رازی بعض الانسان لیس بی حیوان بعض انسان سنده حیوان نده دا کاذب رازی که کل انسان حیوان نده دا صادق سل اخلاص شد عکس اصل دیتا عکس العین وی خدا تعریف چی ماو خدا خو عکس حملیت شامل شو عکس شرطیت هو جعل الموضوع محمولا والمحمول موضوعا دا موضوع محمول په حملیاتو کی راضی په شرطیاتو کی خو موضوع محمول نہیں دا غی نمونه بیاد سدی مقدم و تالی دی دا تعریف دا عکس شاره دا حملی دی شرطیت نشاملی دی دس تعریف شکای چې هغه هم عکس حملیت شامل هم عکس شرطیت شامل هغه دا تعریف دی جعل الجزء الاول من القضيه ثانيا جعل الجزء الاول من القضيه ثانيا ګرځول د جزء اول له قضیه دی ثانی او ثانی اولنا ثانی اول اطلاق موضوع محمولم کیږي مقدم او تعلیم کیږي دمو دس تعریف چې حملیت هم دا تعریف دا کس شامل شي او شرطیت هم شامل شي هغه دا تعریف دی جعل الجزء الاول ثانيا والثاني اولا او بیا دا کس شرطی تعریف ځان مستقل کې هغه کی اثر جعل المقدم تاليا ګرځول د مقدم تالی و تالی مقدم او کده سی تعریف کوي چې دواړو قسمه او ته شامل شي دا بیا دا تعریف دی جعل الجزء الاول ثانيا والثاني اولا دا خو عکس اصل دویم په اقسامو د عکس کې عکس نقیض دی عکس نقیض عکس نقیض نقیض پیژنې عکس د نقیضینو نقیض پیژنې نقیض تعریف انتقیان سنگ کئی نقیض کل شیئن رفعه نقیض ہر شی سرے رفع دشی دا نقیض کل شیئن رفعه وصلبه صلبا محضن نقیض ہر شی رفع دا صلب دے خو صلب محض صلب محض زمن صلب نفس شیئ یو سلب المحمول عن الموضوع دی بل سلب الشیء عن نفسه دی دا نقیض د شی چې دی دا سلب الشیء عن نفسه سلب د شی دی د خپل نفس لکه انسان دی دا د نقیض بسرا دی نقیض د نقض نه دی نقض ماتولو ته وایي ایجاب ماتیږي په سلب باندې نقیض د انسان بسئی رفع د انسان او سلب د انسان سلب محض چې په د انسان باندې لا داخل کې لا انسان انسان د په لا انسان سره پورته کړ د فرض نقیض بسئی لا فرض دا په مفرداتو کې مثال د نقیض شو ښا اوس په قضایاو کې بیا مثال د نقیض به څنګه جوړای نقیض کل شیء رفعه سواء كان رفعه في نفسه او رفعه عن غیره که رفع رده ده چانه ده غیر نه لکه قائمون ده ده رفع فی نفسه بسی لا قائمون او رفع برده ده غیر نه سی ده غم نقیده رفع رده ده غیر نه
چې دا قیام ته د غیر نه رفع کی وای زید لیس بقائم د دې زید قائم نقیص څه شی دی وای دا موجبه ده کنه د نقیص د موجبه حمله سي سالبه حملیه زید قائم نقیضه زید لیس بقائم نقیض په تعریف کې مونږ وی نقیض کل شی رفعه سواء کان رفعه فی نفسه دا تعریف د نقیض شامل شو نقیض د مفردات ته او رفع عن غیره کو رفع د چا نه د غیر نه پورته کې لري کی لکه د قیام نقیض فی نفسه سره لا قیام او رفع د غیر نه سره د زید نه رفع کی زید قائمون دی نو ته ولګي دا شلو کې چې زید لیس بقائم دا قیام ته سلب کړ غیر نه چې زید دی دا نقیض نو د زید قائم نقیض بسې دا موجبه حملیه ده سالبه حملیه زید لیس بقائم دا به نقیض زید قائم شي ځکه رفع د نسبت ایجابي پس کیږي وایه ها زید قائم کې نسبت ایجابي دی نو نقیض د شی رفع نو رفع د نسبت ایجابي پس کیږي نسبت سلبی کیږي نو د زید لیس بقائم رفع د زید قائم رفع بکیږي په زید لیس بقائم سره ته خبره پوه شوې نو تعریف مې داسې وکړو د نقیض چې نقیض د مفرداتو تم شامل شو نقیض د قضایاو تم شامل شو نقیض کل شی رفعه دا نقیض د مفرداتو شو رفعه فی نفسه او رفعه عن غیره نو دا عکس په دوه قسمه دی یو عکس اصل دی او بل عکس نقیض دی عکس نقیض بیا څه ته وایي ته ولګي یو قضیه دا عکس نقیض په قضایاو کې راځي یو قضیه په قضیه کې یو موضوع یو بل محمولي ته ولګي نقیض د موضوع راوالی محمولي کې او نقیض د محمول راوالی موضوع کې قضیه ته جوړه کې خارج کې به مزدي تبع عکس به نقیض موضوع المحمول وي لکه یو سړی وایي کل انسان حیوان کل انسان حیوان انسان په دې قضیه موجبه کلیه ده او موضوع پکې انسان دی او نقیض انسان سره لا انسان دی یا لیس الانسان دی او د حیوان پکې محمول دی د هغه نقیض شی د حیوان رفع لا حیوان دا لا حیوان دا نقیض محمول روالی موضوعی کی او نقیض موضوع روالی محمولی کی نو د کل انسان حیوانون نباکس نقیض څنګه راځي کل لا حیوان لا انساننا کل لا حیوان سو كل لا حيوان د کل انسان حیوانون د دې موجبه کلیه عکس نقیض راځي څه هم موجبه کلیه راځي نقیض د انسان لا انسان دی او نقیض د حیوان لا حیوان دی او دا نقیض د محمول روالی موضوعی کې او نقیض د موضوع محمول کې نه د کل انسان حیوانون نه باکس نقیض راځي کل لا حیوان لا انسان انسان کلی دی کنه دی کنه دي افراد څوک دي دا مربک نو لا انسانم کلی دی د لا انسان افراد څوک دي چې انسان نه هغه د لا انسان افراد دي دا پیاله دا د لا انسان افراد او د حیوان افراد څوک لا حيوان هغه د غواګانې میخې او سړي نه د لا حیوان افراد هم شته د لا حیوان افراد کوم دي چې کوم شی لا حیوان نه وي هغه فرد لا حیوان او د دې ترجمه بیا څه شو په عکس نقیض کې د کل انسان حیوان کل لا حیوان لا انسان د دې معنا دا کل ما صدق علیه الله حیوان په کوم شي چې صادقېږي لا حیوان نو لا انسان یصدق علیه لا انسان په صادقېږي لا انسان موجبه کلیه ده کنه په دې کې به ثبوت د محمول کېږي تمام افراد د موضوع ته نو تمام افراد د لا حیوان ته به ثابتېږي څه شي لا انسان کل لا حیوان لا انسان د عکس نقیض د کل انسان حیوان شو نو ګوره په اصل قضیه کې په عکس اصل کې د موجب کلیه عکس اصل موجب کلیه نه راتله څه راتله
موجب جزیه راتله، عکس صادقه موجب کلیه راتله، جزیه راتله. جزیه. او د موجب کلیه عکس نقیض عکس صادقه بیا څه راځي؟ خود به خود موجب کلیه راځي. دا ولې هلکه د کل انسان حیوان عکس نقیض صادقه کل لا حیوان لا انسان موجب کلیه ده. دا ولې؟ ځکه دا نقیض عام انتفاع د عام ده. حیوان عام و نقیض لا حیوان دی. نقیض د عام انتفاع د عام ده او نقیض د خاص انتفاع ده. او انتفاع د عام خاصه ده. انتفاع د عام عامه ده. په انتفاع د خاص سره انتفاع د عام راځي. چې خاص د یو شي نه منتفي شو عام به منتفي کېږي. ولې؟ په کوم شي چې صادقېږي انتفاع د خاص نو په هغه صادقېږي انتفاع د عام. ځکه انتفاع د خاص مستلزمه د انتفاع د عام لره. چې د یو شي نه انسانیت لرې شو نه به حیوانیت هم لرې کېږي. انتفاع د خاص چې د یو شي نه وشوه انسان ترې لر شو نه دنه به حیوان لرې کېږي خامخا. انتفاع د خاص مستلزمه د انتفاع د عام لره. دا ولې؟ ځکه د عام خرکوس چې دی دا د خاص جز دی. څه دی؟ عام د خاص جز دی. نو حیوان د انسان جز دی. او چې لا حیوان دی وکړ لا حیوان انتفاع د جز شوه. او لا انسان انتفاع د کل او انتفاع د جز مستلمه د انتفاع د کل لره. د کوم شي نه چې جز منتفي شي کل به ترې منتفي کېږي. جز کل خو بې جزه نه راځي که. ته په خبره پوه شو. دوه دلیله شو. عکس د موجب کلیه عکس نقیض به څه راځي؟ خود به خود موجب کلیه به راځي. د کل انسان حیوان عکس نقیض به راځي. کل لا انسان لا حیوان. دا ولې به راځي؟ ځکه نقیض د عام انتفاع د عام ده او نقیض د خاص څه ده؟ انتفاع د خاص. او انتفاع د عام مستلزمه د انتفاع د خاص لره. چې عام منتفي شو خاص به خامخا منتفي کېږي. ولې؟ ځکه د عام چې خرکوس چې و دا د خاص جزو. عام د خاص څه جزو. نو چې د دې جز انتفاع راغله نو انتفاع د جز مستلزمه د انتفاع د کل لره. ته په خبره پوه شو؟ نو ګوره عکس اصل د موجب کلیه موجب کلیه کاذبه راځي په جمعي موادو کې. خو عکس نقیض د موجب کلیه خود به خود موجب کلیه راځي بیا. ځکه چې موجب کلیه عکس نقیض کې څه راځي؟ صادقه راځي. او بقا صدق په عکس کې که عکس اصلي که عکس نقیضي بقا صدق شرط ده. عکس نقیض عبارت است از آنچه و عکس نقیض عبارت دینا که مقابل محکومون علیه را که مقابل محکومون علیه را مقابل شیء سی نقیضی خواه که مقابل محکومون علیه را محکوم بیهی که محکوم بیهی نقیض کنی و محکوم بیهی را محکوم بیهی لرا نقیض محکوم علیه کنی نقیض محکوم علیه کی و با ابقاء صدق و کذب دی که ما که شرط خواه سره د بقا صدق را کذب نه. چنانچه اگر خواهی که چرته غواړي که این قضیه را که دی قضیه لرا که کل انسان حیوان باشد چې کل انسان حیوانون دی عکس نقیض کنی عکس نقیض کئی نو گویی وای با کل لا حیوان لا انسانونا. بابا برابر شو. څه پوه شوی بی؟ بابا تاسو دا دغه وایي چې انتفاع د خاص مستلزم انتفاع د عام لره. تاسو نه صحوه وشوه. څنګه؟ انتفاع د عام مستلزم انتفاع د خاص. کل لا حیوان لا انسان شو کنه. او جی تاسو دا یو شي نه انتفاع د عام نقیض د عام انتفاع د عام ده. او جی او نقیض خاص انتفاع خاص انتفاع عام مستلزم انتفاع خاص. تاسو دا بدل وي. بس بغلط شي. صحیح شي. انتفاع خاص مسلمه نه ده انتفاع عام. انتفاع عام مسلمه. انتفاع خاص بوي انتفاع عام بني. یو شي نه به انسان منتفي حیوان به نه منتفي حیوان وي. انتفاع عام مسلمه انتفاع خاص. صحیح شي.
ځکه عکس نقیص د موجب کلی څه راځي؟ موجبه کلیه صادق راځي. بالکل. کل انسان حیوانون کې اصل قضیه ده. نو دې کې ثبوت العام لتمام افراد الخاص دی. سره ثبوت العام لتمام افراد. نو دې کې چې اوس عکس نقیص جوړای نو د انسان نقیص براواله لا انسان موضوع او د محمول د لا حیوان نقیص برا لا حیوان او لا حیوان به موضوع کې او لا انسان به محمول کې. صحیح شي. نو دا ولې صادق راځي؟ ځکه نقیص د عام انتفاع عام ده او نقیص د خاص انتفاع خاص ده. انتفاع عام مستلزم انتفاع خاص. صحیح شي. فصل بدان کې در اصطلاح منطق اگر استدلال از عام برخاص کنی نو آرا قیاس کوئن چنانچہ گوئی کل انسان حیوان و کل حیوان حساس نتیجہ آیت کل انسان حساس و اگر از خاص برعام استدلال کند نو آرا استقرا گوین چنانچہ ہر یک حیوان را می بینیم کہ گاہ مغز فک اسفل می جنبانی دن و اگر از خاص برخاص استدلال کند آرا تمثیل گوین چنانچہ گوئی شجر حادث است زیران کی جسم است پس باید کی فلک نیز حادث باشد زیران کی چی او نیز جسم است و استقراء و تمثیل علمی ذہنی است نقطعی. یو دلیل لے یو قیاس دے دا دلیل چرے مطلق دلیل بحث خود دلیل لیکن دیتا موصلی تصدیقی ہوئی. یو موصلی تصوری دے اگا مفید تصور المجهولی اگا معرف دے نوری کی دی کلیات خمسہ ہونا سلور قسم دے حد تام حد ناقص رسم تام یو حصہ دا موضوع دا منطق دا علوم کی مقصود احوال دا موضوعی. بیم موصلی تصدیقی دے یا مفید دا تصدیق بالمجهول لے و دی موصلی تصدیقی تا دی دلیل نموموی قیاس دلیل نموتا لگا موصلی تصدیقی یہ مفید دا تصدیق بالمجهول لے دی تا دلیل ہوئی او دا موصلی تصدیقی لے لکا دی نفس جاہلہ وکی پا تصدیق بالمجهول بانی پا مجهولی تصدیق حاصلی. نو یو مطلق دلیل لے بیا پا دی دلیل کی اقسام دی مطلق دلیل تا منطقیان موصلی تصدیقی وی دا دویم حصہ دا موضوع دا منطق دا موصلی تصدیقی چلے دے جوڑی گی دا قضایاؤنا دا غٹ قانون دی او دلیل و تویلیش موصلی تصدیقی و تویلیش. لیکن دا دلیل بیا پدر قسم دے سا دلیل پنیز دا منطقیانو پدر قسم دے. یو توی قیاس دیم توی استقراء درم توی تمثیل. نو مطلق دلیل پا در قسم دے یو قیاس دے درم استقراء دا درم تمثیل دے. ادی تمثیل تا منطقیان تمثیل ہوئی او علماء دا اصول و تقیاس اصولی ہوئی دا یو شے. وجہ دا حسر و دلیل دا حسر سا دے چی دلیل مطلق پدر قسم رے قیاس استقراء تمثیل ویزا کدا استدلال بخاری نہیں
یا با استدلال دا طرف دا عام نہیں پا خاص، یا با استدلال دا طرف دا عام نہیں پا خاص، دا عام با پا خاص دلیل گرزائی. کم چو حکم دا عام دا با خاص تور کئی، استدلال با دا طرف دا عام نکای پا خاص، استدلال دا طرف دا عام نا پا خاص سمانا چی دا خاص با دی مدعائی او دا عام با پی دلیل گرزائی. دا یو شر. یا با استدلال دا طرف دا خاص نکای پا عام مانی دا عام با دی مدعائی او دا خاص با پی دلیلی. دوش یا با استدلال دا طرف دا خاص نکای پا خاص مانی دا یو خاص با دی مدعائی او بل خاص با دی دلیلی. درے قسم شو کہ استدلال دا طرف دا عام نو پا خاص، دا عام حکم دے خاص لور کاؤ اور استدلال دا طرف دا عام نا پا خاص کاؤ، نو دیتا پا اصطلاح دا منطقیانو کی قیاس ہوئی. سنو ہوتا ہوئی قیاسی منطقی چی استدلال دا طرف دا عام نکای پا خاص مانی، دا عام حکم راوڑی خاص لے ورکای، نو دیتا منطقیان سنو ہوئی قیاس. اب کو استدلال دا طرف دا خاص نکای پا عام، دا خاص دا حکم اڑی پا عام کی ثابت آئی، نو دیتا بیا ویلے کی گی استقراء، تتبع استقراء. او کہ استدلال دا طرف دا خاص نکای پا خاص تا یو خاص حکم اڑی بل خاص تا لوجد علت مشترکانا، نو دیتا ویلے کی گی تمثیل فی اصطلاح المنطقین، او قیاسی اصولی و تویلے کی گی فی اصطلاح اصولین. استدلال دا طرف دا عام نہیں پا قیاس دیتا قیاس ہوئی. مثال خیاوس وہی فصل بدان کی در اصطلاح منطق، پا اصطلاح دا منطقیانو کی اگر استدلال از عام برخاص کنے، استدلال لیو کر طرف دا عام نا پا خاص، خاص دے مدعا کرا دا عام دا حکم دے خاص تبیور، نو آرا قیاس کو ہے ناگئی تا قیاس ہوئی اس گور نتیجہ براو باسی. چنانچہ گوئے لکچے ہوئے کلو انسان حیواننا، قیاس دے. اب قیاس کی حملیون جوڑ دے، یو حملیت صغرا دے کل انسان حیوان، اور دویم حملیت کبرا دے کل حیوان حساس. او دے قیاس کی دا قانون دے چی نتیجہ ورکین و دین و حد اوسط لرکائی. حد اوسط چا مقرر پا کراغل لے اگر سوکتے مولا وایا حیوان حیوان دے دا بتی لری کی. دا صغران با انسان روالی موضوع بائی کی کلو با پی داخل کی، او دا حیوان نبسا محمول روالی حیوان خوب لری کی حساس. دا دی صغرا قضین با موضوع روالی انسان موضوع بائی کی، او دا کبرا دا قضین با محمول روالی حساس با تا محمول کی کلو با پی داخل کی. دا بس نتیجہ ورکی ہویا کل انسان حساس. او دلتا کی دی استدلال لطرف دا عام نوکو پا خاص، ولی دا انسان خاص دی، حیوان عام دی. او دی خاص تا چی انسان دی دا عام ثابت کر حیوان. دا حکم دیو که چهار فرد افراد دا انسان حیوان دی، دا انسان خاص دی و حیوان عام دی، دا عام دی خاص تا ثابت کر. بیا دا حیوان چی دی پا کبرا کی عام دی خاص دی او حساس عام دی. دیکھا نا حیوان بیا عام دی حساس، حیوان خاص دی او حساس دی نا عام دی. ولی لکه دیر حیوانات چرتا چی پا دنیا کی حیوانی اگا حساسی، دا حیوان چی کم دے نو دا بیا خاص دے او دا حساس دے نا عام دے. دا حساس عامو دا تا ثابت کا حیوان تا، او حیوان عامو دا تا ثابت کا انسان تا.
او قانون داري چې ثابت شي ثابت دغه شي وي چې حساسیت ثابت شو حیوان ته حیوانیت ثابت شو انسان ته نو دا حساسیت ثابت شو انسان ته په واسطه د حیوان سره او دلته کې د استدلال له طرفه د عام نه او په خاص باندې تا وایي چې هر انسان حیوان دی او بیا دې وایي چې هر حیوان حساس دی په دې صغرا کې دا انسان موضوع د خاص دی او حیوان محمول عام دی په دې کبرا کې بیا دا کل حیوان حساسون کې دا حیوان موضوع د خاص دی او حساس عام دی چې هر انسان ته دی حیوانیت ثابت کنو خاص ته دی عام ثابت کنو بیا دی وی کل حیوان حساس دقه دې کبرا کې بیا دا حیوان عام دی او حساس دا حیوان خاص دی دا حساس نه بیا دی خاص ته عام ثابت کنو او دا قانون دی چې ثابت شي ثابت دغه شي نو انسان ته چې حیوانیت ثابت شو هر انسان ته حیوانیت ثابت شو او هر حیوان ته حساسیت ثابت شو نو هر انسان ته حساسیت ثابت شو او دا حساسیت چې چاته ثابت شو د انسان ته نو په واسطه د حیوان سره ثابت شو حیوان د انسان نه عام دی استدلال له طرفه د عام نه او که په چا په خاص په دې مسله تاسو پوه شئ بالکل پوه شئ څنګه به پوه شئ د عام نه استدلال په خاص شو دا قیاس دی کنه په دې قیاس کې دوه مقدمې نه یو صغرای نو صغرا دی کې څوک دی کل انسان حیوان او په دې صغرا کې انسان کولی دی او حیوان هم کولی دی و انسان د حیوان نه خاص دی او حیوان عام دی محمول عام دی او دلته کې عام ثابت شو چاته خاص حیوانیت انسان ته ثابت شو بیا چې چلو شو په واسطه د حیوان سره دې حیوان ته حساسیت ثابت شو په کبرا کې حیوان ته ثابت شو حساسیت او حیوان بیا خاص دی او حساس عام دی نو دا حساسیت ثابت شو حیوان ته حیوان ثابت شو انسان ته نو دا حساسیت ثابت شو انسان ته په واسطه د حیوان سره دا واسطه چې د حیوان په واسطه د حیوان سره حساسیت انسان ته ثابت شو کنه او حیوان چې دا د انسان نه سره خاص دی او د عام دی او د عام په واسطه سره دی خاص ته بل حکم د عام ثابت شو چې حساسیت شو دا قیاس شو دا استدلال له طرفه د عام نه وشو په څه خاص باندې او اصلي دلیل ته څنګه جوړ شو مدعا راوباسه دلته مدعا سره مدعا دلته کې دا ده چې کل انسان حساس دا مدعا ده کل انسان حساس هر انسان حساس دی ولې لأنه حیوان ځکه دا انسان حیوان دی وکل حیوان حساس نتیجه ورکړه کل انسان حساس د انسان ته چې دا حساسیت ثابت شو نو په واسطه د حیوان سره ثابت شو حیوان د انسان نه سره عام دی نو استدلال له طرفه د عام نه وشو په خاص باندې نو دې ته څه نوم ویلی شي قیاس دا خو په شکل په طریقې سره شو کنه او که دلیل په طریقې سره جوړای نو بیا به څنګه وای کل انسان حیوان وکل حیوان حساس دا شکل اول لیکھا حد اوسط دی کې محمول له په صغرا کې موجوده په کبرا کې شکل اول لی دا چې نتیجه ورکړي نو څنګه به ورکړي نتیجه ورته هم وایي مدعا ورته هم وایي قضیه مطلوبه ورته هم وایي دا به نتیجه څنګه ورکړي په اسقاط حد اوسط سره حد اوسط څوک دی حیوان دی لرې چې دی لرې که نو د صغرا نه بروالي موضوع انسان او د کبرا نه بروالي څه محمول حساس او دقه انسان به موضوع کې او حساس به ورته محمول کې او کلو په داخل کې نو کل انسان حساسون بشي او د انسان ته به دا حساسیت ثابت شي په واسطه د چا سره حیوان سره حیوان د انسان نه سره عام دی نو استدلال له طرفه د عام نه وشو په خاص باندې دا انسان ولې حساس دی وایي ځکه چې د حیوان دی هر حیوان حساس نو انسان هم حساس ته پوه شو زید حامل البشترا زید حامل البشتری دی
ولي لأنه لأنه تبليغي تبلیغی ذکر دې تبلیغی دی وكل تبلیغی حامل البشتر نتیجه څور کړه وزيد حامل البستر زید حامل البشتر دا د استدلال له طرفه نه چا نه وکړه د عام نه په خاص زید حامل البشتری دی ولي تبليغي لأنه تبلیغی زید خاص ہے تبلیغی عام دی وكل تبلیغی حامل البشتر وزيد حامل البستر دا زید ولی حامل دا استدلال له طرفه د څه نه وشو د عام نه وشو په خاص دا تبلیغی دی دلیل ګرځاو په کېدو د زید باندې حامل البشتر ځکه چې هر تبلیغی حامل البشتری نو زید خرکوس به هم حامل البشتری یا وای زید دووس مدعش ولأنه تبلیغی مروج وكل تبلیغی مروج دووس فزید دووس اجرا وینه کوي وشو دې خپل نو که استدلال له طرفه د چا نه د عام نه په خاص خاص کې دی یو حکم ثابت کو په خاص کې دی یو حکم ثابت کو په واسطه د عام سره دی ثابت کو په خاص کې دی یو حکم ثابت کو په واسطه د عام سره دی ثابت کو نو دې ته قیاس وایي او دای مثال شو کچری عکسو څنګه په عام کې دی یو حکم ثابت کو په واسطه د خواص سره د دې عام چې څومره افراد هغه افراد دې را پیدا کړه ټول خبره ټول پیدا کولې نشي ډېر دي خو د دې عام اکثر افراد دې پیدا کړه او په اکثرو افرادو د دې عام کې په دې افرادو کې یو حکم اکثرو افرادو کې یو حکم نو خاص خو جزئی عام کلی او د دې کلی چې څومره جزئیات په هر جزئی کې تا یو حکم پیدا کړ یو جزئی کې دا حکم بیا چې بل جزئی راوکوت هغه کې دا حکم په بل جزئی کې دا حکم نو ته ولګي دا حکم د جزئیاتو دی په کلی باندې وکړو د جزئیاتو حکم دی په کلی باندې وکړو استدلال له طرفه د جزئی نه په کلی وکړو د جزئیاتو د هر جزئی د جزئیاتو چې کوم حکم هغه یو هغه د کلی ته ویور نو دا استدلال له طرفه د خاص نشو په څه عام نو دې ته استقراء او تتبع وي په خارج کې به مثال څنګه كل حيوان هر حيوان يتحرك فكه الأسفل عند المغص وزي لاند جامر ده وقت خوراک کی كل حيوان هر فرد افراد حيوان كل راضي ده پار ده عموم ده افراد كل حيوان هر فرد افراد ده حيوان يتحرك فكه الاسفل دا حکم دی يتحرك خوځيږي فكه الاسفل لاندې جامر ده عند المغز په وخت خوراک د جویولو کې نه هر حیوان د حیواناتو نه چې څه شی جویي څه شی خوري نه د لاندې جامه خوځي كل حیوان يتحرك فكه الاسفل عند المغز دا خو یو مدعا کلی ده کنه چې هر حیوان يتحرك فكه الاسفل عند المغز د هر حیوان لاندې جامه خوځي په وخت د جویلو کې چې څه شی خوري کنه نو لاندې جامه خوځي د حیوان ته د هر فرد افراد د حیوان ته څه حکم ثابت شو حیوان عام دی او د عام ته څه حکم ثابت کړ تحرک د فك اسفل عند المغز الکه د هر حیوان د فک اسفل عند المغز ولی خوځي په دې عام باندې اوس خاص دلیل ګرځي ویلی ان زید حیوان دی زید پسې د تفتیش وکړو تفتیشي معلومه په زید پسې د تفتیش وکړو دا زید خرکوس د حیوان یو فرد نه و کنه د ته ډوډۍ کېښوه چې ورته دې وکاته د انسان یو فرد را پیدا که زید ډوډۍ دې ورته کېښوده او ته ورته ګورې نو د هغه د خوراک په وخت کې لاندې جامه خوځېده په یو جزي دی
حیوان کې دا حکم تابع مون. بیا د حیوان د بل جزي تفتیش وکړو. بل جزي د حیوان څوک دی؟ سپی. سپی دی راوست. وزګار سړی اوس دا حکم معلومه سپی ته دې نوړی واچوله اته دې کاته هغه چې جویل کول او ډوډۍ خوړه نو د هغه هم لاندې جامه خوځېده هغه ته هم فکیات تحرک د فکي اسفل ثابت شو. بیا ولګېدې ګرځېدې شکونو دې وناسه شکونو پېژنې د ساراګانو کې ګرځي که نه لرې غټې غټې وزیري خطرناک شی چې نږدې والا ورځې که نه دې ته بیا شن کړي زنګونه ووایي نو غشي درته وولې ټول یې سورې کوي چل به یې نسي. هغه شکونو دې په چالو ناسه هغه دې راوسته هغه ته دې ښه ښکلې ډوډۍ میده کړه ورته دې کېښوه چې دې کاته د هغه هم فک اسفل لاندې جامه په وخت د جویلو کې خوځېده هغه ته هم دا حکم د فک اسفل تحرک د فک اسفل ثابت شو. ګرځېدې ورپسې نو بیا دې مار راوست هغه دې هم په څه چل ده که څه شی مار چې څه خوریا دې ورته کېښوده هغه هم لاندې جامه وخوځېده او انګک دې وناسه. نو د اکثر افراد د دې حیوان چې و تا پیدا کړه اکثر افراد تفتیش تلاش د اکثر الجزیات ته وکړو او تجربه دې پې وکړه او دا حکم دې په اکثر الجزیات کې بیا موند کوم حکم چې تحرک فکه الاسفل عند المغص. دا خو جزیات حکم وکنه د اکثر الجزیات حکم دی. اوس د دې حکم د دې اکثر الجزیات ته په کولی باندې کای نو دا قضیه کې بیا څه وایي کل حیوان یتحرک فوق الاسفل دا حکم د اکثر الجزیات د کل جزیات نه دی ټول جزیات ته حیوان ته کم دی مونږ شي خو ډیر شي دي خو اکثر دی وکاته هغه کې دا حکم معلوم کو چې یتحرک فوق الاسفل عند المغص. نو دا حکم د جزیات دی په کولی باندې وکړه کولی څوک حیوان نو تاوی کل حیوان یتحرک فوق الاسفل عند المغص دا مدعا شو څه شوه کل حیوان چې کولی نه دی او په دې کولی دی دا حکم وکړو چې کل حیوان یتحرک فوق الاسفل عند المغص دا دی مدعا شو مولا څه شوه دلیل پې څه وایي ویا لأن زید حیوان که زید حیوان دی ويتحرك فوق الأسفل عند المغص والبقر حيوان بقر دي راوستي وكان والبقر حيوان ويتحرك فوق الأسفل عند المغص بيعني چې منګک حیوان يتحرك فوق الأسفل عند المغص بيعني والأسد حيوان ازمره دي راوستي هغم يتحرك فوق الأسفل عند المغص. فهذا الحكم في أكثر الجزيات دا حكم پسکی شو پا أكثر الجزيات شو وللأكثر حكم الكل أكثر لرسي حكم دا كل داري وتا كبرا کا دي سنة تجاور کرا كل حيوان يتحرك فوق الأسفل عند المغص. استثناء کی کنا حکم قطعی نه دی کنا حکم قطعی نه دی استثناء کی ښه رستوي موږ اکثر الجزئیات وي کل جزئیات نه وي استدلال وکړي د طرف د اکثر الجزئیات نه په کلی من د اکثر الجزئیات خو خاص دی کنه او اکثر جزئیات راواله هغه کې حکم بیا مومي دا حکم د اکثر الجزئیات وي سی کلی ته حیوان ته وي حیوان کلی دی او په دې کولی څه حکم وکړي کل حیوان یتحرک فوق الاسفل عند المغص دا مدعا شوه کنه نو دلیل پې څه وایي دا جزئیات پې دلیل ګرځي جزئیات خو خاص دي نو د خاص طرف نه استدلال کوي په عام باندې عام کولی دي پوهېږي دا هر حیوان ولې د فک اسفل خوځي په وخت د مغص کې ولأن الانسان حیوانونه انسان حیوان دی ويتحرك فوق الأسفل عند المغص والفرس حيوان فرس تم قتل وكان يتحرك فوق الأسفل عند المغص وهو حيوان والأسد يتحرك فوق الأسفل عند المغص وهو حيوان دا صغرا شو اس كبرى وتكيدا
وللأكثر حكم الكل أكثر لرسي حکم د کلی نو ځکه ما دا ثابته کړه چې كل حيوان يتحرك فوق الأسفل عند المغد لأن هذا الحكم حكم لأكثر الأفراد وللأكثر حكم الكل أكثر لره حكم د سي كلي نو په کل حیوان باندې مې دا حکم د يتحرك فوق الأسفل وکړه نو ما تفتیش د چا وکړه ووایه تفتیش د جزئیاتو مې وکړه او په هر جزء کې مې دا حکم بیا موند په اکثرو جزئیاتو کې مې دا حکم بیا موند نو دا حکم د اکثرو جزئیات مې کلی ته ویل په کلی مې دا حکم وکړه ځکه اکثر لره حکم د څه کلی دې ته څه نوم وایي استقراء تفتیش تلاش ورته وایي استقراء ورته وایي چې خواص ته یو کلی وګوري خواص ته یو کلی افراد د کلی وګوري نو هر فرد افراد د کلی خو خاص دی کلی عام دی او په دې هر فرد کې ځانه یو حکم بیا مومي څه په یو جزئی د دې کلی کې هم دا حکم بیا مومي په بل جزئی کې هم بیا مومي اکثر جزئیاتو تفتیش وکړي او په اکثرو کې دا حکم بیا مومي پوهېږي بیا دا حکم د اکثر الجزئیات په کولو کې نو تا استدلال د طرفه نه چا نه وکړو د خاص حکم د عام ته ویوړ نو دې ته بیا څه نوم وایي په کتابونو کې استقراء تتبع استقراء دا هم یو قسم دی د اقسامو د دلیل نه خو قیاس ورته نه وایي ښه ځکه قیاس قطعي دی او دا حکم څه دی استقراء ورته وایي دا ما یو مثال درته وښوښه یو بل مثال درته ښیم تاسو به تجربه کړي دا تبلیغیان چې ځي تبلیغ ته سیروزې ته د بستره ورسره یي که نه پوږه ایښي که نه لیدلي هم دي ته اوس د دې یو تبلیغي پسې تا تفتیش وکړه په یو پسې او چې تبلیغ لته نو بستره یې د ځان سره پوږه ایښې وه نو دا حکم ته په هر تبلیغي وکړي کل تبلیغي كل تبلیغی يحمل البشترى وقت التبلیغ كل تبلیغی يحمل البشترى وكل تبلیغی ایروانڈی يحمل البشترى نو کل تبلیغی کی دا تبلیغی کلی دے کنا دے افرادی څوک دی زید عمر بکر تبلیغ لخره نه دی خو سړی دی دغه سړی افراد دی په یو د تجربه وکړه چې تبلیغ له روان وې سبا زم سیروزې له ستا ورته وکاته بستره یې پوږه ایښې وه بله ورځ بل روان و هغه سوریزوله ته په هغه تجربه دې وکړه ودې کاته هغه هم بستره پوږه ایښې وه څلورمې سوریزوله بل روان و هغه هم بستره پوږه ایښې وه نو تا په جزئیاتو د تبلیغي پسې تفتیش وکړه دا حکم دې پکې بیا مونده چې یحمل البشتره وقت التبلیغ دا حکم دی په کلی وکړه کلی سره کل تبلیغي باندې دا په کلی دی دا حکم وکړه چې کل تبلیغي يحمل البشترى ولي لأن زيد تبلیغي ويحمل البشترى وأمر تبلیغي ويحمل البشترى وبكر تبلیغي ويحمل البشترى اکثر افراد دی ولا پیدا کړه دا صغرا شو وللأكثر حكم الكل لا د کبرا په ځای قایم شو اکثر لره حکم د کلی نو فکل تبلیغ یحمل البشترى اوس پوه اصل د اوس تعریف درځي بابا څه وایي د اوس چاته وایي كل رجل يحزن بإصابة لا يحزن بإصابة كل مكروه دا دې ته وایي چې نه خفه کېږي په رسېدلو د هر مکروه چې هر مکروه درته ورسېدی خفه کېږي لکه په کونه دې وله ګوته منډله سبحان الله که ښځه دې وله وتې کړه سبحان الله وایي که ودې واهم سبحان الله وایي په اصابت د یو مکروه سره نه خفه کېږي دغې ته د اوس ویلی شي او دا تعریف په چا ساده کړي په هیروانډیانو د مکروه مقابله به کوي دوی نه کوي
مکروه دینی دی بل مکروه دنیوي دی که دوی ته مکروه دینی رسي هم نه خفه کېږي وایي خدای به پرې خوشحاله وي که کافر راځي ملک ته نسي غم مې نشته په دې به خدای رضا وي ته پوه شوې پې او استقرار شو تمثيل بل استدلال له طرفه د خاص نه او په خاص د یو خاص د مدعا و بل خاص دلیل کا استدلال له طرفه د خاص نه په خاص خو د وجه د علت مشترکه نه دی کې بیا شرط دار چې علت مشترکه به پکې یو خاص دی چې په هغې کې حکم دی او دا حکم معلوم علت دی دغه حکم علت معلوم دی تا معلوم کړ دی و دا علت په بل خاص کې هم موجود شو ته ولګي دغه بل خاص قیاس په دی اول خاصو کې د دی اول خاص حکم هغه دویم خاص ته ویسي له وجې د علت مشترکه او دې ته منطقیان څه نوم وایي تمثیل دا یو مثل د بل شو په حکم کې ځکه ورته تمثیل او په اصطلاح د چا کې د اصولیانو کې ورته بیا قیاسي اصولي وي په دې قیاسي اصولي کې او په دې تمثیل کې به یو اصلي او بل به فرعي او بل به علت مشترکه او بل به حکم متعدي دغه اصل نه به حکم فرع ته وړي مثل د حکم د اصل به په فرع کې کوي د وجې د علت مشترکه نه او د دې مثال په کتابونو د اصول کې درته ښیم اوس د خو بل مثال ښولی یو شی پیغمبر علیه الصلاة والسلام په اشیاء ستو کې حکم د ربا تفاضل ته وایي تفاضل په اشیاء ستو کې په بیع د اشیاء ستو کې تفاضل حرام دی اشیاء سته کوم کوم دی حدیث بیان کړی دی الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح والذهب بالذهب والفزة بالفزة مثلا بمثل يدا بيد والفضل ربا اشبك چیزونه دي غنم وربشي مالګه او ذهب او فضه پیغمبر علیہ السلام وی چې بیع الحنطة بالحنطة الحنطة بالحنطة سمانا بیع الحنطة بالحنطة خرڅوي حنطه په حنطه باندې والشعير بالشعير والذهب بالذهب والفزة بالفزة والملح بالملح والتمر بالتمر او بیعو مثلا بمثل مثل په مثل اوږې په اوږې یدن بیدن لاس په لاس والفضل ربا فضل پکې حرام دی یعنی غنم چې په غنمو خرڅوي نو اوږې به په اوږې خرڅوي یو اوږې به په یو خرڅوي یو اوږې به په دوه اوږو ورکوي ربا حرام دی سود حرام دی مالګه کې هم داسې حکم دی په خرماو کې هم دا حکم دی په سرو کې هم دا حکم دی په سپینو کې هم دا حکم دی مثلن بمثلن یدن بیدن نسیا پا کم حرام را او بل تفاضل پا کم حرام اوس دې کې د حکم د پاره شارع علت لټي چې علت شریع لکه د حرمت علت د حرمت قدر او جنس دی قدر کېل په مکیلاتو کې وزن دی په موضوعاتو کې او قدر اوږې په اوږې یا اوږې په دوه ناروا دا علت د حرمت د تفاضل په دې کې څه شری زمونږ امام صاحب لټول له قدر او جنس دا علت د حرمت تفاضل دی په دې باندې موږ قیاس کوو د چا قیاس کوو د چونې چونه په چونه خرڅای سود دی دا به هم یوږې چونه په یوږې خرڅای په دوه نشي خرڅولی علت پکې سره قدر او جنس که دا هم خلک په اوږو تلي او جنس یو جنس دی دا علت چې په چونه کې موجود شو نو اوس په دې اشیاء ستو ته موږ اصل وایو
څه اصل او دې چونې ته به فرع وي او دې چونې ته به مقیس وي او شاسطو ته به مقیسون علیه وي نو مقیسون علیه اصل دی دا مقیس چې دی چونه ده دا فرع ده او علت مشترکه سره علت ته حرمت تربا په شاسطو کې قدر جنس او قدر جنس په چونه کې موجود دي حکم نو د دې علت د وجه نه هغه حکم به د اصل نه فرع ته وړو دا شاسطو نه به دا حکم د تفاضل د ربا چاته ویسو جسد چونه ته به ویسو چونه به حرام شي په تفاضل به په چونه کې حرام شي په مسله پوه شو نو په دې کې شرط دا دی چې یو به اصلي او په دې اصل کې به حکم بله به فرع مقیس وي او بل به علت مشترکه دا علت به په اصل کې پیدا کو او بیا به دا علت په فرع کې هم پیدا کو نو د فرع قیاس به وکړو په دې اصل باندې نو دا فرع به مقیس شي او دا اصل به مقیسون علیه شي او حکم به څه شي تعدیت ته حکم هغه حکم به د اصل نه ویسو فرع ته لوجه د علت متحده نه پوه شوې جوړ مې کړی ته خوش ها او د داسې جوړ کړی واقع ده دا استدلال له طرفه د یو جزي نه په بل جزي وشو دا یو جزي یو خاص په بل کې څه خاص باندې د علت د وجه نه په حکم کې شریک شو دا استدلال له طرفه د خاص نه په خاص شو ښه دا شاسطه دلیل وګرځاو په چا باندې په چونه باندې او حکم دا شاسطه تفاضل د ربا حرمت تفاضل اقا حکم یې ورچاته چونه ته مقیس نو دې ته په اصطلاح د منطقیانو کې څه ویلی شي تمثیل او په اصطلاح اصولي قياس قیاس اصولي ورته وایي منطقیان ورته تمثیل ولې وایي ځکه دا یو جزي د بل جزي مثل شو په حکم کې له وجې د علت نه مثل د حکم د اصل په فرق ثابت کا مثل یې ولې وایي یعنی حکم د اصل فرق ته نه ځي مثل به ځي او کنه ځکه په اعراض کې انتقال بعینه ناروا دی دا حکم خو عرض دی نو عین هغه حکم د اصل فرق ته نشته ولیکه عین حکم د اصل فرق ته راشي اصل به حکم پاتې کېږي خو مثل به پکې ثابت دی ایکته عبارت ته ګورئ و اگر استدلال د عام د طرف نه په خاص دا قیاس شو که استدلال د طرف د خاص نه او که په عام باندې دا استقرار شو که استدلال د طرف د خاص نه او که په بل خاص دا تمثیل شو وشو اگر از خاص بر خاص استدلال کند که د خاص طرف نه دی په بل خاص استدلال وکړه دا یو خاص دی مدعا کړه او بل خاص دی ورته څه دلیل کړه او حکم د دې یو خاص دی بل ته ویوړ نو هغه تمثیل گوین هغې ته تفصیل وایي چنانچه گویی لکه چې ووایي شجر حادث است څنګه ووایي الشجر حادثنا شجر حادث دی دا مدعا شو الشجر حادث تاسو پیژنئ حادث څه ته وایي چې وجود بعد العدمي د ده په وجود باندې د ده د وجود لره یا عدم سابقی یا عدم لاحقی یا دواړی نو حادث ویلی کېږي موجود بعد العدم ته چې په وجود باندې عدم تواري شي یا ولا عدم سابقی یا ولا عدم لاحقی یا ولا دواړی دقه چې عدم پې راځي بس دقې ته حادث وي نو وایي شجر حادث است دا مدعا ده ولې علت لټئ زیران کې جسم است څه ځکه چې دا شجر جسم دی او دکې دا حدوث د جسمیت ته وجه نه راغلی جسمیت سبب د حدوث ولې دی ځکه جسم مرکب دی د اجزاو نه څه مرکب دی د اجزاو نه شاباس جسم مرکب دی د اجزاو نه نو تر څو پورې چې د دې اجزا نه نو جسم نشي پیدا کېدی نو اول به د جسم اجزا پیدا کېږي او وروسته به څه جوړېږي جسم جوړېږي د دې جسم وجود به موقوف وي په اجزاو باندې نو که اجزا نه وو نو جسم به نه راځي ځکه مرکب بیا اجزاو نه راځي نو کوم وخت چې د دې اجزا نه پیدا
نو دا وقت به دا معدومي او چې کله اجزا پیدا شي یو ځای کې بیا به موجودي موجودي بعد العدم نشو نو وی شجر حادث دی دا ولې حادث دی د دې په دې حدوث کې قیاس کوي په جسم باندې زیران کې جسم است دا جسم هغه علت مشترکه دی ځکه چې دی جسم دی نو پس باید مناسب دی کہ فلک نیز حادثہ باشد چې فلک دیم حادث وي نو ګوره په دې شجر باندې قیاس د چا وکړو د فلک وکړو شجر حادث دی حدوث د څه علت نه دی زیران کې جسم است چې جسم دی نو دا جسمیت چې په کوم شي کې موجود دی نو دا علت د حکم دی حکم یې څه دی حدوث دی نه کې به حدوث نو پس باید مناسب دی کہ فلک نیز حادث چه فلک دیم حادثی اسمان دیم حادثی ولی ذکر دکی علت تا حدوث موجود دی علت تا حدوث جسمیت و آغا جسمیت پا فلک کشتا نو فلکم حادث شو دیجے کہ مقیس سنالے سوک شوز جوڑ کر دا شجر دا فلک مقیس شو سشو فلک مقیس شو او شجر مقیس علیه شو او علت مشترکه جسمیت شو او حکم حدوث شو دا شجر حادث تی دا حدوث سو جنه دا علت حدوث سره جسمیت لکه چې شجر جسم دی کوم شی چې جسم یې هغه به حادث او دا علت چې جسمیت دی د حدوث علت دی دا په فلک کې موجود دی کنه دی فلک کوم جسم دی چې جسم دی نو دا حکم به ته وړي چې حدوث دی دا حدوث په فلک کې ثابت کی او په دغه په حدوث کې قیاس کې په چا باندې وایا په شجر باندې نو شجر مقیس علیه شو فلک مقیس شو علت مشترکه جسمیت شو حکم څه شو حدوث شو اوس به شو مثلا چنانچه گوئی شجر حادث است زیران کی جسم است پس باید مناسب دی که فلک نیز حادث باشد زیران کی چه او نیز جسم است نالکه چه دلیل پدره قسم شو یو استدلال شو ده طرف العام نه په خاص چې خاص دی مدعای عام پی دلیلی دیتا ویلے کی یہ قیاس منطقی او که استدلال ده طرف ده خاص نه په عام معنی ده خواص و حکم دی معلوم کا او دا حکم ده خواص و جزیات دی په عام په کولی وکا په کولی کی دی حکم ثابت کا حکم ده اکثر الجزیات نو دیتا سنم استقراء او که استدلال ده طرف ده خاص نه په بل خاص کو دیتا ویلے کی تمثیل فی اصطلاح المنطقیان او قیاس اصولی فی اصطلاح الاصولیان نو دلیل مطلق پدر قسم شو قیاس او استقراء او تمثیل مثالون او خولی و پدے کی دلیل قویہ قطعیہ چلے اگا قیاس دے اقسام الدلیل کی قوی دلیل چوکتے قیاس دے ولی دکا دے کہ مادہ دا تخلف نشتا سا مادہ دا تخلف پکی نشتا نو زکا دے قطعی دلیل دے او استقراء دلیل زنی دے سا دا استقراء ولی دلیل زنی دے دکا دا خو استقراء دا اکثر الجزیات شویلا او حکم دا اکثر الجزیات دی پکولی کی ثابت کر دے پیگی او دے کی احتمال لتخلف دا چی او جزی جزیاتو دی کلینا موجود یا ادا حکم پکی نہیں یو سڑے بدمانی سو کی اعتراض کی محل اعتراض جوڑی چی توائی چی کل حیوان یتحرک فکو الاسفل عند المغز رتانا تپوس کی چی دا تا پچا کی معلوم کر دے دا حکم توائی ما پو جزیاتو کی معلوم کر دے پو غوا کی بھی معلوم کرے دے دا حیوان فرد دے لاندی جامع خوزی پو وقت جوئلو کی پا کچر کی بھی معلوم کر دے پا انسان کی بھی معلوم کر دے پا منگک کی بھی معلوم کر دے پا مار کی بھی معلوم کر دے پا چرگ کی بھی معلوم کر دے
هغه به راته ووایي چې زه به دروغ یم چې یو فرد افراد د حیوان به وي او لاندې جامه به یې په وخت د جویلو او د خوراک کې نه خوځي له پاسه جامه به یې خوځي نو ماده او د تخلف به راته وښایي لکه وایي تمساح شو تمساح د شمشتۍ ته وایي دا خرکوسه ده چې پیرنه غونې شی دی په دې مقبرو کې او په دې ځینو کې اکثر لا مړي خوري پیرنه غونې شی دی نو غټه لکۍ په دغه خلکو تجربه کړله دا یې راوستل او خوراک یې ورته غورځول دی په وخت د خوراک کې د دې لاندې جامه نه خوځي څوک کومه جامه یې خوځي له پاسه خوځي پوه شوې ورسېدې پې نو دغه تمساح چې دی دا په دې حکم منقوص دی نو اعتراض به د منیو کې چې ته خو حکم په کلو حیوان کوې چې د هر حیوان لاندې جامه خوځي په وخت د جویلو کې دا حکم دی په عام باندې نه صحیح کېږي ولې ځکه د عام حکم تمام افراد ته شامل دي او دې کې دا حکم خو تمام افراد ته نه دی شامل داسې یو فرد چې څوک تفتیش تعالی شو کې لکه کړی دی خلکو په دې نهنګ کې دا څه کړ دی تفتیش کړ دی او د لاندې جامه په وخت خو جویلو کې نه خوځي کومه جامه یې خوځي له پاسه نه یې خوځي نو په دې به نقض وکړي پوه شو یا داسې مثال بل وښایه چې کلو تبلیغي دوس هر تبلیغي دوس دی هلکه څه نه معلومه چې دوس دی وایم ما افراد معلوم کړ دي زه تبلیغي و په کونه مې له ګوته ومنډل هغه خفه نه شو دوسو بیا مې په بل وکړه بیا مې په بل وکړه په بل مې وکړه نو یو به پکې چې ته پیدا شي ویله که ما خو د پلاني په کونه ګوته ومنډل هم تبلیغي وه خو خفه شو دوس نه و جنګ یې را سره وکړه نو په دې به نقض ونه کړي ومه کې کېدای شي په بڼ کې ازمایي چې ترې هم را پیدا شي مسله پوه شو نو دا استقرا چې د دلیل قویه نه دی ولې ځکه دا خو تفتیش سره دا حکم موندلی نو که څوک ولګي د ده نه زیات تفتیش وکړي دا حکم متخلف بیا مومي نقص پې کولی شم دا دلیل قویه نه دی ضعیف دلیل دی ته پوه شوې راځه دارنګې دا تمثیل هم دلیل ضعیفه دی وکې ده دا هم ځوني دلیل دی قطعي نه دی ځکه دې کې هغه حکم چې دی د علت د وجې نه کوي څه او په دې علت کې مجتهد کله کله خطا کېږي ته پوه شوې لکه په اشیاء ستو کې زمونږ امام صاحب علت د حرمت پر عباد څه وایي قدر جنس وایي امام شافعي صاحب پکې طعام وایي او ثمانیت طعام وایي په مطعوماتو کې او ثمانیت وایي په اسمانو کې نو بیا ترې چونه وځي ځکه چونه کې طعام هم نشته څوک یې خوري هم نه او ثمانیت پکې هم نشته ځکه چونه څوک په سامانو کې نه ورکوي نو چونه کې تفاضل د امام صاحب په نیز نه دی ناروا دی ځکه هغه علت قدر جنس وایي شته پکې او شافعي صاحب څه وایي طعام او ثمانیت وایي او طعام هم نشته او ثمانیت پکې هم نشته دا په سامانو کې نه حسابي په دې څوک معاملې نه کوي واګانې همیشه خلک په چونو نه اخلي ځکه چونه هر چا سره نه ته پوه شوې نو دې کې احتمال دې شته چې امام صاحب حق ته رسېدلی شافعي خطا شي او دا احتمال هم شته چې شافعي خطا شي امام صاحب حق ته رسېدلی نو دا علت چې دی دې کې علت لټوي او په دې علت کې مجتهد کېدی شي خطایي احتمال د خطایي پکې شته ځکه المجتهد قد یصیب وقد یخطئ واذا اصاب فله اجرین واذا اخطأ فله اجر واحد استقرا ولې دلیل ضعیفه شو لکه دې کې احتمال د تخلف شته په یو ماده کې او تمثیل ولې دلیل ځوني دی ځکه دا حکم چې د اصل نه فرع ته وړي خو د علت د وجې نه وړي او په دې علت کې کله کله مجتهد څه کېږي خطا کېږي بس بابا ولګېدم دا قیاس به سبا وایي بیا فصل القیاس بردون واسطه چه واچو یکی اقترانی دویم استثنایی دا تاسو چې ویلي بیا به وایي اقترانی آره گوین
نتیجه آن قیاس یا نقیض نتیجه در مقدمات آن قیاس مذکور نباشد میله میخوام وی لک به وی وری خلاص شي وای بابا او کنه ولی کما و پرې چې خلاصيږي و خوشته کنه بابا خو ډېر بابا وی لګي وای دا یو غټ سبق دی یو ډول نو نو خو ال غواړي دا خو ډېر لږ سبق دی کوي سبب اخلاص کو کنه بیا نو بیا وی جی نو خلاص کوو نو یو سبق دی بیا کبرا سبق شروع نو بس اخلاص کې اخلاص ولې کړی نه نه خلاص جی ویل دا بس څه دا به وسره شعر آسان دی دونه آسان دی وایي. بل کتاب کې ویل شعر